مشرکین مکه او با د نبی علیه السلام نه د خپل خواهش مطابق معجزې طلب کولی. کله به ورته اسمان ته ولار او کاغه باغې باندې وخېجا. اوس دغه په زړه کې به کوم خبر راتله وي دا موږ ته پیش کا چې دا ته موږ ته پیش کړي نو موږ به پتا باندې ایمان راوړو. نو د دې لپاره خو تشتا قرآن پوره وکړه چې قرآن هدایت هم دی معجزه هم د نبی علیه السلام. او الله ورله چیلنج ورکړ چې فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم. کو تاسو ناران یې نو د دې قرآن د وړوکي صورت په مثل باندې یو صورت خو راوړی که نه او خپل ټول مددګاران راوغواړئ. نو دې دپاره دا پوره وه خو دا هسې د نبي علیه السلام تنګولو دپاره به دا خبرې کولې. فرمایشي معجزې به یې غوښتلې. نو دی به نبی علیه السلام ته کله یو معجزه مخې ته کوله کله بله دا کار وکړه دا کار وکړه. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا معجزه دا زما په اختیار کې نه ده. تاسو ما ویلي مو چې معجزه او کرامت دا د انسان په اختیار کې دي. معجزه دا فعل د الله وي او کرامت هم فعل د الله وي. خو د ولی په لاس باندې چې یو هر عادت کار ظاهر شي نو هغې ته مونږ کرامت وایو. دا د ولی د عزت دپاره او معجزه چې د پیغمبر په لاس باندې هر قیادت داسې کار چې د هغې نه انس او جنس عاجزه وي. معجزه څه معنی چې د هغې نه انسانان او جنات عاجزه وي د هغه شانتې کار کولو نه. داسې قسمه کار د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شي نو دې ته معجزه ویلی شي. نو دا معجزه هم فعل د الله وي یعنې دا د الله د طرف نه او د پیغمبر په لاس باندې الله ظاهري.